اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. الحمدلله زه په خپله د ملګرو سره مفتی معرفت شاه صاحب او زمونږ د اهل بیتو یو خوږ شاعر او په اهل بیتو مین فیض علي خان فیض صاحب د وحدت امت په کانفرنس په سلسله کې کوهاټ ته رالو. بیا په کوهاټ کې زمونږ چې کوم ملګري دي یا مینناک دي هغوی سره ملاقاتونه وشو. بیا خصوصا مزارونه دي زمونږ د سیدانو د اولیاو، الله تعالی توفیق راکړو د هغې هم زیارتونه وکړو. نو بیا فیض علي خان فیض صاحب چې د شعر په ژبه کې په دې وخت کې زمونږ په KPK کې او په پښتو کې یو ښایسته شاعر دی، نو ده ته به هم درخواست کوو چې یو څو شعرونه دې ملګرو ته ووایي. فیض علي خان صاحب بسم الله. مننه الله مو آباد لره. ستاسو په وسیله باندې ستاسو په معرفت باندې زه داسې یو پروګرام نه رالم چې هغه زما د دهایانو نه ارمانو چې الله پاکه ته د امت مسلمه یو کې شیعه سني فسادات ختم کړي او امت هغه چا دپاره دشمن جوړ کړي څوک چې د دې امت زیل ریبي، د دې امت او د دې خاورې دشمنان دي، زموږ د وطن دشمنان دي. نو هغه کانفرنس کې ما پرون شرکت کړی و. هغه نظم خو ډېر اوږد و، هغه نشم ویلی، خو ما په هغې کې یو شعر دوه ویلي و چې ته انسان میده کوې د خوار میږي شان، ته انسان میده کوې د خوار میږي شان، زما زړه چوي چې په خپو کې مې میږي مري. ته انسان میده کوې د خوار میږي شان، زما زړه چوي چې په خپو کې مې میږي مري. او په یوه رسۍ د دین تړلي شوي، په یوه رسۍ د دین تړلي شوي، ما ته یو دي که شیعه مري که سني مري. د کربلا د شهیدانو د غم یوازې راغلی و دې محرم کې، نو کور کې ناست وم، کور کې هم یوازې وم، خپله کمره کې ناست وم، زما ځان بس یوه لایبرري ده، یو ټایپ وړه شان کمره ده، هغې کې مې دا دوه شعرونه ذهن نه رالو، هغې سره مې خدای شته سترګو نه اوښکې هم لاړې چې په خپل وطن کې مسافر یم غمخوار مې نشته، په خپل وطن کې مسافر یم غمخوار مې نشته، زه د امت د یتیمانو غم یوازې جاړم. او په چاپیرچل کې مې هندوان وی خو چې درد وی پکې، په چاپیرچل کې مې هندوان وی خو چې درد وی پکې، د کربلا د شهیدانو غم یوازې جاړم.